أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. نننی درس کې به ان شاء الله العزیز سورة النساء پارہ نمبر 5 رکو نمبر 16 آیات نمبر 105 6 7 8 سلور آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. ما قبل سره ربط او مناسبت نو مخکې د کافرانو ظاهري کافران خالص کافرانو چې نو هغه تذکره وه. اوس دې آیات کې چې نو د هغې کافرانو تذکره کېږي چې د هغوی باطني پټ ول یعنې منافقین ولو. د هغوی کفر ظاهر و د دوی کفر چې نو هغه پټ ول او کفر کې دواړه یو شانتي برابر ول. نو د هغوی ته چې نو هغه واضح کافران دوی ته چې نو هغه منافق ویلی کېږي. نو اوس په دې رکو کې تقریبا د دې یوې نیمې رکو پورې دغه چې نو نن مونږ کم شان نزول که مواقع وایو نو دا د دې ټول چې نو هغه د دقې پورې د 8 آیاته کې چې نو هغه دغه ټوله قصه ذکر شوي ده. خو بیا د آیاتونو ترجمه سوا کېږي نو د هغې په وجه آیاتونه چې نو هغو سره مونږ کم ویلو. د دې متعلق چې نو هغه واقع او شان نزول تقریبا تمام تفاسیرو چې نو هغه ذکر کړي ده. وایي چې بنو ابریق نو بنو ابریق دا چې نو مدینه منوره کې یو مشهور او معروف چې نو هغه قبیله وه او دا کسان چې نو ډېر چالاک ولو او د چالاکۍ سره سره چې نو هغه جنگ ببر هم ولو او د دغې سره سره چې نو دوی کې منافقت هم ډېر پروت ولو. نو دوی بیا وروسته د دوی نه څه کسانو ایمان راوړو چا ایمان چې نو هغه راوړو هسې ظاهري طور باندې په نفاق په طور باندې. بیا دوی کې یو الک بعضې حضراتو چې نو هغه تومه بن ابریق ذکر کړی دی او بعضې کسانو چې نو هغه بشیر ابن ابریق ذکر کړی دی. نو دغه بشیر ابن ابریقو دی چې نو هغه نوجوان الک ولو او ډېر زیات چې نو چالاک ولو او د وړوکوالي نه چې نو هغه غل و غلای چې نو هغه پوخ عادت ولو او په دې غلا کې مهارت هم ډېر زیات ولو. نو دی یو پیر چې نو هغه د حضرت رفاعه رضی الله تعالی عنه چې دا عمر رسیده صحابي ولو کافي عمر چې نو هغه شو ضعیفه شو لګو او د دن څوک نارینه اولاد چې نو تفسیر ذخیره کې لیکلی نارینه اولاد هم نه ولو او جنکۍ چې کمې هغه هم اکثر واده شوي ولي. نو پخوا په هغه دور کې نو هغه د غنمو اوړه دا به ډېر په مشکله باندې پیدا کېدل. لکه څنګه په که خیال مو کړی څه وخت زمونږ په دې علاقه باندې هم دا رواج ولو مونږ خلکو به سیله وریجې دا چې نو هغه به اکثر اخیستې و د میلمه دپاره به چې نو هغه په کور کې پرتې چې کله میلمه رالو نو هغه له به دا پخولی شوي. نو داسې د هغوی په دور کې نو هغه دا عادت ولو چې د هغوی به د غنم وړه دا به یې ساتل چېرته خاص میلمه به یې رالو خاص پروګرام به و نو په هغې کې به بیا د غنمو دغه ډوډۍ چې نو هغه به یې پخوله او په دغه ځای کې عام عمومي خوراک چې نو هغه د وربشو او د کجورې و. نو دې ځان له چې نو هغه د شام نه به چې کله داسې غله دا به راله نو خلکو به ځان له واخیستله. نو دوی هم ځان له دغه شانتې اوړه واخیستل د شام نه راغلي ول او بیا یې دغه اوړه او د دې سره چې نو څه اسلحه یو زغره وه جنګي ټوپۍ وه څه توره وه قیمتي شیزونه دی راواخیستل او دی د دوی سره چې نو کور کې یو کمره ورکوټې شانتې شاته وه نو په هغې کمرې کې ځان سره چې نو هغه دی محفوظ کېښودلو. نو چې دوی کله دغه کمرې کې دا ځان سره چې نو هغه محفوظ کېښودل نو دی بشیر بن ابریق
د چې نو هغه پته ولګېده نو د غلا کې چې نو هغه ډېر زیات ماهر ولو نو دی رالو د شا غاړې چنې د طرفه چې نو هغه کور یې وله سوری کړلو دیوال چې نو هغې کې وله سوری وکړلو او دغه اوړی چې نو هغه یې دوی وتښتول او په هغې کې چې ورسره کومه اسلحه زغره او دغه تورې دا شیزونه پراته و دا یې ورسره هم واخیستل خو دا مشهور متل دی غل چې غلا کوي نو دی خپل علامت پرېږدي نو کله چې د دغه غلا کوله بوجۍ راښکوده نو دی کې اسلحه هم وه توره هم وه دا بوجۍ چې دی نو هغه لږه سوری شوه نو چې کله دا بوجۍ سوری شوه د وکتل نو د پته ولګېده چې شاته خو راپسې اثر چې دی نو هغه مې پاتې کړلو دی باندې به خلک بیا راځي نو دی ولګېدو دغې چې نو هغه د هلتې یو یهودي و د هغې یهودي د کوره پورې بوتله او بیا یې هغه بوجۍ هلتې غوټه کړله او بیا یې هلتې نه دغه اسلحه یې راواخیسته او هغه یهودي ته یې ویې دا چې نو زموږ اسلحه دغه د خدا به ستا سره څه وخته پورې امانت پرته نو داسې وکړل او باقي وړه شیزونه چې نو هغه واوړل سهار چې کله شو رفاعه رضی الله تعالی عنه پاڅېدلو چې اوس وایي کتل کور کې ځای نو هغه شاته کمرې کې سوری شوی دی وړه زغره اسلحه هېڅ هم نشته هغه ډېر پریشانه شو خلکو ته ویې بیا چې نو هغه زره خپل وراره ته قطعه بن نعمان رضی الله تعالی عنه ته ویې دا نوجوان صحابي و د دې بیګا چې نو وراره دغه شان چل نه سره شوی دی هغوی یې دا بس دغه چې نو بشیر بن ابریق به کړی معروف او مشهور ولو نو چې کله هغه د کړی دی نو دوی صحیح ده نو دوی چې وکتل بوجۍ سوری وه نو د په اثارو باندې روان شول نو چې هغه یې وکتل هغه تلي ول هلتې د یهودي د کور خواته دوی هم حیران شولو خو دوی زموږ غالب ګمان چې دی نو هغه هم دا دی چې دا دی بشیر چې دی نو هغه کړی بل چا دا نه دی کړی یهودي دی چې دی نو هغې وویلو هغې نه ما خو غلا نه ده کړې نه د وړو نه خبر یم نه د اسلحې نه خبر یم نه د زغرې نه خبر یم البته دومره ده چې ما ته بشیر چې دی نو هغه راله یو څه زغره او یو خود او دا شیزونه چې دی نو هغې راکړي چې دا به زما ستا سره امانت پراته د دې یقین خاص شو رفاعه رضی الله تعالی عنه خپل وراره قطعه بن نعمان رضی الله تعالی عنه ته تاسو چې چلو کې لاړ شئ حضور علیه الصلاة والسلام سره زموږ دا فیصله چې دی نو هغه دایر کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې د قشان چل شوی دی او زمونږ غالب ګمان څه بلکې زمونږ دعوه چې نو هغه هم په بشیر باندې ده بشیر بن ابریق باندې زمونږ دعوه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې ښه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دغه کیس واورېدو خبرې واورېده نو دلته دوی راغوښتل نو دوی د دغې نه مخکې لکه څنګه چې په دې مخکې نو هغه آیات کې راځي چې والله چې نو هغه دوی څه کوي اذ یبیتون ما لا یرضى من القول د شپې چې دی نو هغه مشورې د هغې خبرې کوي چې په هغې باندې الله پاک نه راضي کېږي نو دوی د امیر نومې چې دی نو هغه منافق په کور کې راجمع شول چې دا د دوی په مشرانو کې به نو د هغه په کور کې ټول راجمع شول او وی خبر هم دغه ښه موږ ته ټول د پته چې دا کار کړی بشیرو دا خبر رښتیا ده خو اوس پکې د قبیلې عزت نه د خاندان عزت دی نو خلک به چې نو په ټول خاندان به چې نو هغه وشرمېږي نو ویې داسې چل وکړئ چې ټول ښه ښکلې جامه ښه ښکلې حلیه هر څه واپس اختیار کړئ او د حضور علیه الصلاة والسلام مجلس ته به لاړ شو او قرآن قسم ته به چې دی نو هغه ټول هر یو جوړېږو چې موږ ټول په ده باندې قسم کوو چې بشیر ښه سړی دی د چې نو هغه دا چل نه دی کړی حال د قتاده بن نعمان رضی الله تعالی عنه ناسو هغه دوی چې کله رالل نو هغه وویل د الله رسول دغه شان چل شوی دا ټوله قصه چې نو هغه یې وکړله دوی ورته ویل د الله رسول دا ګوره موږ مسلمانان یو ښه ښکلي خلک یو زموږ د هولیت وګوره دا ته وګوره دی به موږ باندې هسې چې نو هغه تهمت لګوي او دی چې نو ادا کوي موږ په دې خبره قسم خورو چې موږ دا کار نه کړی نه دا کار چې نو هغه بشیر دا کار نه دی کړی حضور علیه الصلاة والسلام ورته هغه ویل د الله رسول زموږ په ښه په ادا ده وی کار یهودي کړی چې اوړه پورې ثبوت چې نو هلتې په ځای شوی دی اسلحه زغرې د دوی د یهودي کره ثابت شوي دي او نوم چې دی نو هغه د بشیر علي نبی علیه الصلاة والسلام ته هم وی که دی داسې خامخا وایي چې بس صحیح ده دی دعوه کوي چې په موږ باندې د شریعت مطابق چې ګواه پیش کړي نو غلا خو د هغه د شپې کړې وه ګواه خو ونه حضور علیه الصلاة والسلام قتاده بن نعمان رضی الله تعالی عنه ته هم غصه شولو الله پیغمبر ورته چې تا سره ګواه د سره نشته دغه نشته او ثبوت ظاهري ثبوت چې دی نو هغه هم د یهودي کر رسېدلی دی نو ته بیا څنګه اصله هم د یهودي د کور نه ثابت شوي ده نو ته بیا په دې مسلمان باندې څنګه چې دی نو هغه تهمت لګي حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه وایي زه ډېر زیات چې دی نو هغه خفه شولم چې اړو د سره موږ دا خبره فیصله نبي علیه الصلاة والسلام ته راوړې نه وې
تاسو چل جنانو هغه وشولو ګوره دلته د هغه مسلمانان دي د هغوی د قسمونو ارسه ته تیار شولو دا خو زمونږ رالو خپل تره د حضرت رفاعه رضی الله تعالی عنه ته وی تره مړه څه په ګن دې اخته کړم مسله چې کوي نو هغې کې دې واړولم هلته چې نو هغه دقه شاندار ټوله قصې وکړه هغه ورته نه حق حقي باطل باطلي رښتیا رښتیاي دروغ چې نو هغه دروغي دی خو په ظاهره باندې د الله پیغمبر ته هم دروغ وي الله پیغمبر له هم دوکه ورکول غواړي خو الله دې الله به زموږ فیصله وکړي کیس چې نو هغه چلیدلو الله جل جلاله په دغه دوران کې دا وحی دا اوه آیاتونه سره پاسه یې ورکو چې نو الله پاک راولېږله دوی بالکل دروغجن دي دوی په خپله خبره کې چې نو هغه په خطا دي دوی په خپله خبره کې چې نو هغه په غلطه دي د دې خبر چې نو هغې ته به دهان نشي کولی او د دغې سره الله جل جلاله حضور علیه صلات وسلام ته واستغفر الله د الله نه چې نو هغه بخښنه وغواړه الان کې دا مخکې مونږ ویلي دي چې انبیا علیهم صلات وسلام چې نو هغه د لوی وړو ګناهونو نه چې نو معصوم وي اوس دلته ولي نو بیا مونږ یو قاعده ویلي وه حسنات الابرار سیئات المقربین په وجه باندې الله پاک ورته وایي یعنی تاسو له پکار دو چې نور تحقیق مو کړی وي قدادت نه وی قار شي نو الله ورته زکي واستغفر الله تو چې نو هغه د الله نه وسره بخښنه غواړه مو خو کلام ته به دې وجه نازل کړی دی چې تو به باندې فیصلې کې بین الناس بما اراک الله په هغه چې کوم ته الله پاک ښیي حضرت لیکي وایي د دې نه چې نو هغه خبرې ثابتې شولې یو خبره چې نو هغه دا پاتې شوله چې د الله جل جلاله حکم د الله په قرآن باندې خپل مسایل چې نو هغه حل کولو دویم دا چې حدیث دا چې نو حدیث سنت دا قابل حجت دلیل دی الله بما اراک الله ته چې الله کم ښودلی دی نو حدیث چې نو هغه قابل حجت دی منکرین حدیث چې نو هغه د دې خبره کوي هغه چې حدیث پکې الیاذ بالله چا راویستی نو دا غلطه نه دریم ولا تکن للخائنین خصیما د خیانتګر سړی چې نو هغه طرف نه تو فیصله کون کې دا د طرف نه چې نو جګړه کون کې چې نو هغه ما جوړېږي مقصد دا چې یو سړی ګناه کوي نو د ګناه کون کې چې نو هغه طرفداري مکوه کوم سړی چې نو هغه ګناه وکړو که هغه د روري که د پلاري که زوی که د خاندان هر څوک چې نو هغه ګناه ته غلطي ته ولا غلطه چې نو هغه وایي چې د سړی دا غلطه کړې دا چې نو هغه ګناه دی او څلورم چې نو هغه دا خبره په چې نو لازم رانه چې دلته کار چې نو هغه بشیر بن ابریق یو سړی منافق کړو الله رب العزت ټولو ته چې نو هغه خائنین وي داسې ونه چې ولا تکن للخائن بلکې الله پاک وایي لا تکن للخائنین نو د جمع صيغې دا وي چې د یو کس په ګناه باندې که نور خلک د هغه سره مرسته کوي نو څنګه چې حق سړی ګناه کړی حق شانتي به درته هغه ګناه میلایږي ځکه دلته چې نو مشهور قاعده رضا بالکفر کفر باشد چې د کفر ګناه باندې چې نو هغه راضي کېدل دا چې نو د قشان دی لکه د سړی چې نو هغه دا ګناه وکړو الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي نو الله وایي واستغفر الله د بخښنه غواړه ان الله کان غفور رحیم ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم الله وایي ته د هغې کسانو د طرفه چې نو هغه جګړه ماخله کم کسان چې نو په خپل ځانونو باندې په خپله خیانت کوي او زه خپل ځان سره چې نو هغه خیانت خو همیشه خلک چې نو هغه د بل سره کوي نو د بل سره خیانت د ځان سره خیانت کول دي ځکه د دغه خیانت به د انسان ته په دنیا کې هم چې نو رسوایی میلاویږي او په آخرت کې به ورته هم عذاب میلاویږي لکه څنګه چې بشیر چې نو هغه دا کار وکړو نو دنیا کې هم رسوا شولو او په آخرت کې به هم اوس دنیا کې څنګه رسوا شولو نو دنیا کې رسوا دا شو چې کله الله پاک دا وحی راولېږله نو د دې وحی رالیږلو نه وروسته د پته ولګېده چې اوس خو قرآن حکم رالو زمانه به لاس پرې کولی کېږي دی د هغه ځای نه چې نو هغه لاړو وتښتېدلو مکې مکرمې ته کله اول هم منافق و کافر و جو کفر ظاهر شو که اسلامی و جو مرتد شولو مکه کې چې نو هلته پاکې کېدو خو هلته دی بیا صبرېدو نه ځکه د چا چې کومه پیشې دی د هغې نه قلاریږي نو هلته بیا غلا کوله یو کور چې نو هغه یو عاجزه ښځه او د هغې کور یې ماتولو د قشان شاغړ دیوال یې وله سورې کولو نو چې دی څنګه دیوال سورې کړی داسې نه نوتی دی جو ګټې پې په ځای دیوال ناست دی جو په هغه ځای باندې چې نو هغه مردار شو دنیا نه چې نو هغه بېمانه لاړو نو ځکه الله وایي ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم نو کم سړی چې خیانت کوي د خپل ځان سره نو دنیا چې نو هغه هم تباه کې دنیا کې رسوا شي او په آخرت کې ورته بیا چې نو عذاب علیم میلایږي ان الله لا يحب من كان خوانا اثیما الله نه خو هغه سړی چې هغه ډېر خیانتګر او سوی ګنهګار وي یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله
نو ما تاسو ته وې دا د دوی چې نو هغه د قبیلې په باره کې دا ټول آیاتونه د دوی متعلق نه نو د دې چې کله د امیر په کور کې راجمع شولو نو دوی دا خبره وکړله چې خبره خو د کار کړی نه خو اوس به زموږ خاندان رسوا کېږي داسې ونه وایي چې کار یې کړی راځئ چې ټول د الله پیغمبر ته ووایو نو چې کله به خپل اقرار وکړو کېدای شي الله رسره د رحم معامله وکړي نو دا خبره چې نو هغه پټه کوي نو الله وایي یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله د خلکو نه چې نو هغه شرمېږي خلکو نه ځان پټوي د الله نه چې نو هغه نه شرمېږي وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول الله رب العزت خو دوی سره په هغه وخت کې مو کم وخت کې چې دوی د شپې دغه مشوره کوله نو هم سره الله پاک د الله نه چې نو هغه سپورټ دی وکان الله بما يعملون محيطا الله د دې په هر یو عمل باندې چې نو احاطه کوونکی دی الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي إنا أنزلنا بشك من نازل كرو إليك تاتا الكتاب كتاب بالحق فحق صرا لتحكم بين الناس چتو فیصلو کړی د خلکو په منځ کې بما په هغه څه اراک الله چې ته ښودلی دي تاته الله ولا تکن او مکېږه للخائنین د پاره د خیانت کوونکو خصیما جګړه کوونکې واستغفر الله بخنه وغواړه د الله نه ان الله بشک الله پاک کان دی غفورا بخون کے رحیما مہربان ولا تجادل عن الذين او تجګړه مکو دای کسانو د طرفه یختانون چې خیانت کوي انفسهم خپل ځانونو سره ان الله بشک الله پاک لا يحب نخوخی من هغه چاله رکان خوانا اثیما چې هغه ډیر خیانتګر او ګننګار یستخفون من الناس دی شرمیږي پټي ځان شرمیږي د خلکو نه ولا یستخفون من الله او نه شرمیږي د الله نه وهو معهم او هغه د دې سره د اس په هغه وخت کې یبیتون کله چې د شپې مشورې کولې ما د هغه څه لا یرضى من القول چې نه خوښي الله پاکو وکان الله او دی الله پاک بما پاک سيعملون چې دوی کوي محیطا احاطه کوونکې انا انزلنا الیک الكتاب بالحق مونږ نازل کړی دی تا ته کتاب په حق سره لتحکم بین الناس بما اراک الله چې فیصله وکړي په خلکو په منځ کې په هغه سره چې الله پاک تا ته ښودلی دی ولا تکن للخائنین او مکېږه د خائنینو د پاره خیانت کوونکو د پاره خصیمه جګړه کوونکې واستغفر الله او د الله نه بخښنه وغواړه ان الله کان غفورا رحیما الله دې بخښونکی مهربانه ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم او جګړه مکو دای کسانو د طرف چې هغوی خیانت کوي د خپل ځانونو سره ان الله بشک الله پاک لا يحب من كان خوانا اثیما نخوښي هغه چاله چې هغه ډېر خیانت کوونکی او ګننګارو یستخفون من الناس شرمیږي د خلکو نه ولا یستخفون من الله او نه شرمیږي د الله نه وهو معهم او هغه د دوی سره دی اذ یبیتون هر کله چې دوی د شپې مشورې کولې ما د هغې څه لا یرضى من القول چې نه خوښول ناراضي کېدو پای باندې الله وکان الله او دی الله پاک بما په هغه څه باندې یعملون چې دوی کوي محیطا احاطه کوونکی